بسم الله الرحمن الرحیم. قصص الاولین مواعظ الاخرین. قصص الاولین د اولنو خلکو واقعات، مواعظ الاخرین د رستو د پاره نصیحتونه دي. په دې سبق کې د دې خبرې آگاهی ورکړې ده چې د تیر شوو خلکو کوم واقعات دي، نو په هغه کې د رستنو خلکو د پاره نصیحت او عبرت دی، او دا داسې نصیحت دی چې په دې باندې عمل کول لازمی دي. د هغې وجه دا ده چې د هغوی هر قسم حالات او واقعاتو سره واسطه راغلی وه، او د هغې تمام ژوند د تجرباتو نه ډک دی. دا واقعات دا د هغې د ژوند نه چون دی، او په دې کې هر یو څیز بیان شوی دی. په دې کې دا بیان شوی دی چې کوم اصول له پیدې دي او کوم اصول له نقصان دي. نو کوم اصول کې چې پیدا حاصلېږي چې مونږ په هغې عمل وکړو، او چې په کوم اصولو کې نقصان راځي نو چې مونږ د هغې نه ځان بچ وساتو. الله پاک دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د خپلو اکابرو او اسلافو په طرز باندې ژوند تیر کړو. قصص الاولین مواعظ الاخرین. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې قصص دا جمع ده، او د دې واحد راځي قصتون، معنی دا واقعه او قصه. الاولین دا جمع ده، او د دې واحد راځي اول، معنی دا لومبی. مواعظ دا جمع ده، او د دې واحد راځي موعظتون، معنی دا نصیحت. الاخرین دا جمع ده، او د دې واحد راځي آخر، معنی دا رستو راتلون کی. قصص الاولین مواعظ الاخرین. د دې ترکیب داسې دی چې قصص مضاف، الاولین مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، مواعظ مضاف، الاخرین مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. رأس الحکمت مخافة الله. رأس الحکمت د هوښیارتیا جړه، مخافة الله د الله پاک یره ده. په دې سبق کې د یو عظیم الشان نصیحت په باره کې بیان کړی دی، او دی ویلی دی چې اصل عقلمندي دا ده چې انسان د الله پاک نه یره وکړي او تقوا اختیار کړي. الله پاک چې د کومو کارونو نه منع کړی دی چې دی د هغې نه منع شي او ځان د عذاب نه بچ کړي، او الله پاک چې ورته د کومو شیزونو په باره کې حکم کړی دی چې هغه وکړي او په هغې باندې عمل وکړي او ځان د جنت مستحق جوړ کړي. رأس الحکمت مخافة الله. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې رأس دا واحد دی، د دې جمع راځي رؤوس، معنی د سر جړه. مخافتو دا مصدر دی، د سمع یسمعو باب نه راځي، معنی د یره کول. رأس الحکمت مخافة الله. د دې ترکیب داسې دی چې رأس مضاف، الحکمت مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، مخافة مضاف، لفظ الله مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. زرایبا تزدد حبا. زرایبا کله کله ملاقات کوا، تزدد حبا چې ته زیات محبوب جوړ شي. په دې نصیحت کې دا سبق بیان کړی دی چې کله د انسان یو دوستی نو دله دا پکار دی چې د هغه ملاقات له هر وخت نه ځي، بلکې د هغه ملاقات له کله کله ځي. د دې وجه دا ده چې کله دی د هغه ملاقات له هر وخت ځي نو د هغه په معمولاتو کې به خلل راځي، او د دې چې کومه دوستی ده نو دا به په نفرت باندې بدل شي. دله پکار دی چې کله کله ځي، او چې کله کله ځي نو بیا به د هغه د ملاقات ته شوق وي. څومره ډېر موده چې پکې علي نو هغه مره به د هغه شوق زیاتیږي او محبت او مینه به د دې په منځ کې قایم وي. زور غیبا تزدد حبا. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې زور دا د امر صیغه ده، دا په اصل کې و او زور و متحرک ما قبل ته حرف صحیح ساکن ناغلو، نو د و حرکت ما قبل ذات نقل کو، اوس و ساکن پاتې شو، نو اجتماع ساکنین راله په مابین د و او د را کې، نو ساقط شو. او د پاک کلمې د متحرک کېدو د وجې په شروع کې چې کومه حمزه وصلي وه نو د هغې ضرورت پاتې نه شو، نو هغه ساقطه شو، نو دا زور شو. او دا راځي د نصره ینصرو باب نه، او مصدر یې دی زیارتن، معنی د زیارت کول. غیبا دا اسم دی،
معنی د کله کله. تزدد دا د فعل مضارع واحد مذکر مخاطب سیوا دا مجزوم دي، دا ځکه چې په جواب د امر کې واقع شوی دی. او د جزم نه وړاندې دا و تزدادو. تزدادو د باب ابتعال نه د فعل مضارع سیغه ده او په اصل کې و تزدیدو. نو د باب ابتعال د پا کلمې باندې زا راغلی و، نو تا د باب ابتعال دا په دال باندې بدل شو، تزدیدو شو. یا متحرک ما قبل تی مفتوح نو یا په الف باندې بدل کړه، تزدادو شو. نو چې کله په جواب د امر کې واقع شو نو دا مجزوم شو. نو اوس دلته کې اجتماع د ساکنین رااله د الف او د دال په منځ کې، نو الف مغرض او تزدد شو. معنی د زیاتې دل. حبا دا مصدر دی، معنی د محبت کول. زرعبا تزدد حبا د دې ترکیب داسې دی چې زور دا فعل امر دی، پدې کې انت ضمیر هغه د دې فاعل عبا مفعول به فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله انشائیه دا امر شو. تزدد فعل پدې کې انت ضمیر هغه د دې هغه ممیز شو. حبا د تمیز ممیز سره د تمیز نه دا فاعل د فعل امر د پاره فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله انشائیه د جواب امر شو. امر او جواب امر دا جمله انشائیه شو.